بسم الله الرحمن الرحيم. سورة آل عمران رکوع نمبر 8. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت طائفة من أهل الكتاب أو أول يويدل دا أهل كتابنا آمنوا چه إيمان راوڑي بالذي بهغ قرآن انزل على الذين چې نازل کړي شوی دی په هغه کسانو باندې آمنو چې ایمان راوړی وجه النهار په اول د ورځې کې وکفروا او انکار وکړي آخره په اخر د ورځ کې لعلهم يرجعون د پاره دی چې دوی واپس شي د ایمان نه ولا تؤمنوا ومنای خبره ده هیڅ الا مگر لمن د هغه چا منای تبع دینکم چې تابعداري کوي د دین ستاسو قل ورته وایي نبی صلی الله علیه وسلم ان الهدى بشک اصل هدایت هدى الله خو هدایت د الله دی ان یؤتا چې ورکړي شي احد یو کس ته مثله په مثل د هغې ما اوتیتم چې درکړي شوي تاسو ته او یحاجوکم یا دلیل راوړي خلق ستاسو خلاف یا جګړه وکړي ستاسو خلاف څوک عند ربکم په نس د رب ستاسو په مخ کې د رب ستاسو قل وتوای ان الفضل بيد الله بشک فضل په اختیار د الله کې دی په لاس د الله کې دی یعنی په اختیار د الله کې دی یؤتیه من یشاء ورکوي هغه چاته چې غواړي والله واسع علیم والله فراغ نظر والا او پوهه دی یختص برحمته خاص کوي رحمت خپل من یشاء هغه چاته چې غواړي والله ذو الفضل العظیم الله د لوی فضل خاوند دی ومن اهل الكتاب او د اهل کتابونه من ځینې هغه څوک دی ان تأمنه کچری امانت کې دی دا هغه سره بقنطار ډیر مال یعنی خزانه یؤديه الیک نو پوره به ادا کی تا ته ومنهم من او ځینې د دوی نه هغه څوک دی ان تأمنه کچری امانت کې دی دا هغه سره بدینار یو اشرف یو دینار لا یؤديه الیک نو نه به پوره درکې تا ته الا مگر ما هغه دمته چې همیشه ته علیه پاغه باندې قائمه ولاړ چې همیشه ته ولاړ یې پس پاغه باندې ذلك بانهم دا په وجه دی چې دوی قالو وای ان ليس علينا نشته دی په مونږ باندې فی الامین سبیل په امیانو په بارکی سلار درانی ولو د گرفت ويقولون وعد على الله الكذب په الله باندې دروغ وهم يعلمون او حال دا دی چې دوی پوهیږي خپل دروغ پوهیږي بلا دا سینه دا من اوفا هغه څوک چې پوره کی بعهده وعده خپل وتقوا او تقوا اختیار کی ځان بچ کو د ګنا نه یعنی تقوا اختیار کړه فإن الله بس بشک الله پاک يحب المتقين خو خی پرهیزګاران خلق ان الذين بشک هغه کسان یشترون چې اخلی بعهد الله وعده الله وايمانهم او قسمون خپل بخپلو قسمونو باندې ثمنا قلیلا قیمت لګ اولئک دغه خلق لا خلاق لهم نشته د حصه د دوی د پاره فی الاخرت په آخرت کې ولا یکلمهم الله او نه به خبرې وکړي د دوی سره الله ولا ينظر الیهم او نه به وګوري دوی ته یوم القیامت په ورځ د قیامت ولا یزکیهم او نه به پاکي دوی ولهم او د دوی د پاره عذاب الیم عذاب دردناک دی وان منهم بشک ځینې د دوی نه لفریقا خامخا یو ډله ده یلوونه چې دوی اړوي السنتهم جب خپل بالکتاب په السنتهم خپل جبي بالکتاب په کتاب باندې یعنی د کتاب په لوستلو باندې لتحسبوه د پاره دی چې ته ګمان وکې من الکتاب چې د کتاب نه وای دی د کتاب نه دی وما هو او نه هغه عبارت من الکتاب د کتاب نه ويقولون وای دی هو من عند الله چې دا د طرف د الله نه دی وما هو او نه هغه من عند الله د طرف د الله نه ويقولون على الله الكذب ويدي په الله باندې دروغ وهم يعلمون او دوی خپوهیږي په دروغ خپلو ما کان لبشر ندی مناسب د یو انسان د پاره ان یؤتیه الله الكتاب چې ورکړي الله هغه ته کتاب والحکم او حکم والنبوة او پیغمبري ثم يقول للناس او بیا وایي هغه خلکو ته كونوا عبادا لي چې جوړ شي بندگان زما من دون الله سوا د الله نه یا د الله پځې ولكن كونوا لیکن وای چې شي رباني خلق الله والا خلق بما كنتم په سبب د هغې چې تاسو تعلمون الكتاب چې زده کوئ کتاب په خپله هم و بما په وجه د دې کنتم چې تاسو تدرسون چې بل ته هم وایئ
درسي کوئ بل ته یې وایئ ولا یأمرکم او اوبه نه کړي حکم تاسو ته ان تتخذوا الملائکة چې ونیسئ تاسو فرشتې والنبیین او پیغمبران ځان له اربابه خدایان ایأمرکم آیا هغه به تاسو ته حکم درکوي یعنی هغه نبی به تاسو ته دا حکم درکوي بالکفر د کفر بعد وروسته د دې نه اذ انتم مسلمون وروسته د دې نه چې یئ تاسو مسلمانان یعنی هغې نبي به چېرته هم دا حکم ورنه کړي په دې آیتونو کې الله رب العالمین د یهودیانو چالونه ذکر کوي د دوی دا کوشش و چې په څه طریقه باندې دا مسلمانان یهودیان کړي نو دوی به په خپل مقصد کې کامیاب شي خو چې دوی به څونه د مسلمانانو د ګمراه کولو کوشش کوو چې الټه به دوی بدنام شو الټه به رسوا شو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ځانونه فدا کوونکي خلک چېرته د دوی په چالونو کې راتلو که نه نو دوی یو بله سلسله د سازش شروع کړه د یهودیانو نه خپلو کسانو نه یو څو کسان داسې مقرر کړل چې هغو به په ډاګه اعلان وکړي چې تاسو اعلان وکړئ چې موږ مسلمانان شو بیا به څه ورځې پس وایه چې موږ د اسلام نه واپس رالو او د دې سازش د دوی مقصد دا و چې په ټول یهودیانو کې د عربو د ټولو عربو کې دا مشهوره وه چې یهودیان چې دي هغه عالمان دي د تورات دوی ته پته ده چې آخري پیغمبر راځي او دوی خلکو ته ویلي نو د دوی یو اثر و په خلکو کې که د خیالي څنګه چې به عام خلکو ته څه مسله یې جو یا دغه نه تپوس کوي د جومات د امام نه تپوس کوي ځکه چې وایي دی موږ له مخکې مونځ کوي او دی پوهېدی چې بیا ورته هغه څه وایي چې په هغې عمل کوي عام خلک خو نه پوهېږي که نه نو کله چې خلکو دوی ته کتل چې دوی ایمان نه راوړي نو عامو خلکو ویې داسې چل دی ځکه چې د یهودیان خو به موږ ته وایي چې آخري پیغمبر به راځي او هغه ته به فتح میلاویږي هغه به په دنیا حکومت کوي نو موږ به د هغه ملګرتیا کوو تاسو ټول کفار او مشرکین چې تاسو به ذلیله کېږئ نو اوس کفار مشرکینو دوی ته کتل چې دی اوس ایمان راوړي خو دا به حقه پیغمبر غالب به راځي که نه ډېر خلک خو داسې چې هغې داسې د غره سره ایمان راوړي که نه او ډېر خلک کم خیال اکثر د پارټیانو ته وګوره ډېر خلک پکې داسې چې وایي چې پکې ور واوړم وایي دغه وسته حکومت کې دا یو پارټي راله چې به دې ته وس ور واوړم چې دا به راله پیدې راکړي خیال هم نه دغه خلک دی ټول د نواز شریف سره او دغه خلک دی ټول بیا د پیپل سره او دغه خلک دی ټول وسته عمران خان سره دی خیال هم دی دغه وزیران دي نو نوې خلک خو نه دی راغلی نو دغه شانتي د هغه وخت هم دغه طریقه وه قرآن کې ولې الله رب العالمین دا خبرې ږدي چې د چا سوچ دا وي که نه چې د دنیا مفاد لټومه چې ما ته فایده میلاویږي نو مفاد پرست بنده به ټول عمر لوټی نو دا یهودیان چې وو د مشرکان چې وو په هغې کې ډېر خلک لوټې داسې وې چې هغوی دې ته کتل چې یهودیان که ورغله چې موږ به ورشو ځکه چې بیا به د حق نبي نو غالب به راځي چې موږ ته هم فایده میلاو شي عبدالله بن ابی څوک و منافق د رسول الله صلی الله علیه وسلم قرآن به یې اورېدو د هغه د خولې مبارکې نه د الله کلام که نه دې خبرې ته سوچ کوي او اثر یې پې نه کوو د دنیا مفاد دونه راغستی الله دې موږ په امان کړي الله دې موږ ټول په امان کړي الله دې ټولو مسلمانانو ته هدایت د نیکي وکړي نو د یهودیانو دا سازش وکړو نو خلکو ته ښکاره کړه بس یهودیانو کې پلان کې عالم چې دی ایمان راوړو هغه آخري پیغمبر دی نو خلکو ویل دا خو رښتیا دوی خو موږ ته ویلي چې بس تا به حقه صحیح وی خو څه چل بیا وکړو نو بیا به ایسته کي یا به یو څو ورځې به دغه شانتي شو او بیا به ایسته کي اعلان وکړو وایي هغه خو موږ چې کوم پیغمبر یادونه خو چې موږ د نږدې نه وکتو نو دا هغه پیغمبر نه دی او پخوا خو داسې چلونه نه و نن سبا خو ویډیوګانې دي او موبایلې دي او د ټوله دنیا بالکل راغونډه شوي لکه یو خاندان یو کلی یو دغه چې ماحول چې که نه نو پخوا خو دا طریقه نه وه په مودو به یو بل ته خبر رسېدو نو ډېر پکې داسې ساده مسلمانانو چې هغې نوي مسلمانان شوي چې عالم سړی به راغی ټول ورته داسې خوشحاله او په دې کې به یکدم واوړېدو جو هغوی به وایي چې دا څنګه چل دی نو دا د اسلام لاره په دې طریقه یهودیانو منع کول دې خبرې تاسو سوچ وکړئ که نه دا څونه جور سازش دی د دوی او د علماو به د خپلو لاندې یهودیانو ته ویې بالکل چې د خپل دین نه علاوه د بل چا خبره وانه اورئ او په خپل دین باندې مضبوط ودرېږئ بیا الله رب العالمین فرمایي یختص برحمته من یشاء ټول فضل د الله په لاس کې دی او هغه چاله خالص کوي کوم چې الله وغواړي دا د الله رحمت دی چې نن ما او تا مسلمانان یو الحمدلله د الله کلام ته کینو ثم الحمدلله الله دې رانه رضا شي او الله دې رانه قبول کړي او الله دې پې راته عمل نصیب کړي بیا الله رب العالمین فرمایي د اهل کتابو کې ځینې داسې دي چې که خزانه ورسره امانت کړې پوره به یې درکړي داسې پکې وو ایمان یې راوړو په نبي صلی الله علیه وسلم باندې دقه اهل کتابو دقه یهودیانو خو ایمان یې راوړو الله پاک ولې څونه اوچت مقام ورکو حدیث کې دی حدیث مفهوم دی چې کم خلق په مخکینی پیغمبر سره لکه بل امت وو او هغه په نبي صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړو نو دوی ته به د عمل دوچند
حصه میلاویږي د دوی نیک عمل به دوی ته 2 چنده حصه میلاویږي ځکه هغوی په خپل پیغمبر ایمان راوړه هغوی په نبي صلی الله علیه وسلم باندې خو دا بدنصیبي و نور څه چل نه و دنیا به څونه تا ته میلاو شي څه شو هغه یهودیان څه شو هغه خلک څه شو لاړل ختم شو خبره خلاصه شو که دوی ایمان راوړی وی نن به څونه د فایدې په ګټه کې و دنیا به یې هم ښه وه آخرت به یې هم ښایسته شوی و بیا الله فرمایي چې که خزانه ورسره کېدی ځینې یهودیان داسې دي د اهل کتابو کې ځینې داسې دي کوم چې ایمان راوړی دی او نیکان خلک پکې وو نو هغوی دا نمونه وو او ځینې داسې دي چې ته ورله 1 روپۍ ورکړې که نه نو هغه هم بلکل دله نه درکوي په شپه ورځ ورته په سر ودرېږه هم نو د هغه ترې راوځي نه او دا ځکه چې د دوی عقیده دا جوړه شوې ده چې د انپړو د غیر یهودو په باره کې وایي زموږ رانیولی نشته دی بس موږ چې د هغو سره څه کوو موږ ته اجازت دی دا د دوی ډېره خود ساخته عقیده د ځانه جوړه کړې یوه خبره ده د دوی دغه غلطه عقیده ده د دوی په الله باندې دروغ وایي او دوی ته ښه پته ده چې موږ دروغ وایو الله رب العالمین فرمایي داسې نه ده چا چې د الله سره وعده پوره کړله تقوا یې اختیار کړه الله د داسې متقیانو سره محبت کوي بیا الله فرمایي چې کومو خلکو د الله تعالی سره کړي وعدې او قسمونه په قیمت باندې خرڅ کړل یعنی لږ قیمت مطلب د دنیا فایده لږه ده که نه څونه ده ما تاسو ته وایي څه شو هغه خلک لږه دنیا ده بس تېره به شي د آخرت فکر پکار دی نو الله فرمایي نه به د دوی سره د الله خبرې وکړي نه به دوی ته وګوري په ورځ د قیامت نه به دوی پاک او د دوی لپاره دردناک عذاب دی بیا دا خبره راله خیال هم دی الله دې موږ ټول په امان کړي چې د الله قهر او غضب به په دوی باندې دا کبیره ګناه لکه غټه ګناه ده الله دا د الله د غصې الفاظ دي الله دې موږ ټول د الله په رحمت کې راولي اشعث بن قیس فرمایي چې دا آیت زما په حق کې نازل شوی دی چې څوک د دروغو قسمونه خوري او د هغه د آخرت کې به هېڅ حصه نه وي دا وایي داسې چلو زما د تره د زوی ځمکه وه نو په هغې کې زما کویې و وایي زه رالم نبي صلی الله علیه وسلم ته ووایي چې دا کویې ما ایستې دی لکه زما دی نو هغه راته وایي چې ګواه راوړه نو ما ورته وایي چې ګواه خو ما سره نشته دی نو وایي چې بس بیا د دې قسم لکه د دې سړي نه قسم وخوره چې او ته وایي چې دا زما کویې دی نو ته قسم وخوره نو هغه ورته عرض وکړو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اشعث بن قیس ورته وایي د الله رسوله خو به وخوري په دروغ قسم خو ته څه ګران کار نه ښکاري که نه ځینې خلک یې داسې ایسته په دروغ قسم وخوري نو نبي صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل وایي چې کوم بنده د یو مسلمان د مال د خوړلو دپاره ښه به ته پته یي او په دروغه قسم وخوري نو کله چې دی د الله سره میلاو شي نو په هغه وخت کې به الله په ده باندې غضبناک وي دا څومره د یېرې خبره ده که نه نو اکثر خلک داسې چې په دروغه قسم په دروغه ګواهي څه پیسې واخلي که نه د مقدمې او دا خو د دې وجې نه یا وکیل شو نو د وکیل شعبه دغه چې دی دا هم ډېره زیاته حساسه ده ډېر زیات خیال کول غواړي چې د حرام او د دروغو قسمونه ونخوري د داسې بنده وکیل مه جوړوي ته پوهېږئ دا په ناحقه دی که نه او بیا الله رب العالمین فرمایي چې په دوی کې داسې خلک هم شته دی چې د الله په کتاب باندې ژبه اړی راهړی او په داسې انداز یې ووایي چې خلک وایي که دا د کتاب نه دی لګیا دی حالانکه د کتاب نه نه الله فرمایي او دوی په الله باندې دروغ جوړی او بیا الله رب العالمین فرمایي چې د پیغمبر خدا کار نه دی چې هغه الله کتاب ورکړی حکمت یې ورکړی نبوت یې ورکړی بیا خلکو ته وایي چې زما دغه جوړ شه زما بندیان جوړ شه نه هغه به وایي چې د الله بندیان جوړ شه مطلب د پیغمبر کار دا دی چې د الله بندیان د الله سره یو ځای کوي دا آیتونه چې نازل شول چې پیغمبر چې دی هغه به خلکو ته وایي چې الله والا جوړ شي او هغه به خلکو ته دا نه وایي چې فرشتې او نبیان خدایان ونیسئ بلکې هغه به د الله ته د فرمان بردارېدو یعنی الله ته ځان سپارل او د الله ته سجده کولو حکم به ورکوي که نه نو وایي چې دا آیت شان نزول داسې و چې یو څو اقوال دي د دې باره کې به هر حال ټول صحیح ښکاري لکه یو خبره دا ده چې نجران د عیسایان چې راله نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بحث او مناظرې کولې نو یهودیان هم د دوی سره ملګري شو دا تپوس دې وکړئ دا تپوس دې وکړئ نور خو یهود خو سم چالاک وو نو بیا نبی صلی الله علیه وسلم ته دوی تنزن وی ښه تو دا غواړې چې مونږ ستا ته دغه وکړو ستا عبادت شروع کړو د آیتونه نازل شول الله فرمایي نه د پیغمبر دا کار نه دی زما عبادت دپاره چې دا تاسو ته سوی د دې دپاره نه وایي چې زما بندګي وکړئ او دویم قول دا دی چې یو صحابي نبی صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړو وایي د روم او د ایران خلک چې دی خپل باچاهانو ته سجدې کوي ټیټېږي که نه چې په خپو پرېوځي ستا باچاهانو ته خلک سره ټیټ کړي الله دې امان وکړي
نو دوی ورته وایي چې مونږ به هم خپل دغه ته سجدې وکړو لکه هغو سجدې کوي نو مونږ به هم تا ته ښه نه دی د الله رسوله چې مونږ د سلام په ځای تاسو ته سجده کوو. نبي صلی الله علیه وسلم په سختۍ سره دوی منع کړل او وی فرمایل چې د الله نه سیوا بل چاته سجده جایزه نه ده او که جایزه وي نو ښځو ته به حکم وي چې خپل خاوند ته سجده وکړي ځکه چې د خاوند په خپلې ښځې ډېر غټ حق وي. نو بیا دا آیتونه الله رب العالمین نازل کړل. او که سوچ وکړئ نن سبا الله د امان وکړي ډېر خلک دی چې هغوی څه کوي باباګانو ته سجدې کوي او که سجدې ورته نه کوي نو چې ځینو پیزار ورته وباسي او چې راځي نو داسې ورته شا کوي نه په شاتې را رواني. د لاهور دا گنج بخش ته وګورئ دا بنیر دی پیر بابا لیدلی مې دي په خپلو سترګو باندې چې دغه شان چل کوي لکه بالکل څوک نه پرېږدي چې الله دې ته پیزار په خپو نه کوي او پیزار ورته وباسئ ولې څه چل دی پیزار ورته ولې وباسو لکه څه څونه دغه خبره ده که نه. هو جومات ته پیزار ایستل شته که جومات یې جوړ ټیک ته مسجد یې بیلماستیان ده په کار چې خلک ورته جومات یې باسي هغه د جومات تقدس دی که نه. نو د جومات نه بغیر په بل ځای کې خو په کار نه چې خلک ورته پیزار وباسي که نه او یا ترې په شا را روان شي نو دا شرکي عقیدې نه په مسلمانانو کې موجود دی ځان ته مسلمانان وایي. الله دې ټولو ته هدایت ته نیکي وکړي. دا ګورې ناشنا خبرې نه تاسو به وایئ چې دا څنګه د یهودیانو دا چلونه کول دا نن په دې مسلمان کې دا چلونه دي ځکه الله تعالی په قرآن کې ایښي دي او دا خلک وایي چې دا خو د یهودیانو خبره وه چې تېره شوه یهودیانو خبره نه ده. قرآن بیا په کوم ځای ستا دپاره بیا کوم ځای دی چې کله به یهودي او کله به منافقه کله به مشرکي دا راته وایي چې ستا دپاره بیا کوم ځای دی. نو ځکه زما خویندو دا ټول زموږ دپاره دي. الله رب العالمین زما او ستا هدایت کوي چې مونږ په نیغه لار شو. صدق الله العظیم.